حافظ قرآن چې پلار رواني د پسې ملائک رواني وی دې به د قرآن تلاوت کی ملائک اوري چې کله دې د قرآن تلاوت شروع کی ملائک ول دومره مزور کی حدیث مبارک کې راځي ملائک د حافظ قرآن شونډې خکل کی او بیا ترې روان شي وی دې قرآن لولي دې په دې ژبه قرآن دې په دې شونډو قرآن لولي دومره مینه د حافظ قرآن سره ملائک کوي وی دې په دې ژبه قرآن دې په دې شونډو باندې د الله کلام لولي دومره مینه ملائک د قرآن د حافظ سره کوي د قرآن کریم ډیر لوی نسبت دی فرشتو دریم زیری ورک وی توبا لالسنتن مبارکی دا خوشخبری دا کامیابی دا اغی جبو لرا چې کمی جبی بدا کلام لولی خدای دیسی جبی براش ملائک خپل قرآن لوسته نشي نوی اغا جبی ډیری مبارکی دی خدای چې داغی مخی تا بدا کلام پروتی و دی بیلولی چې کم کلام الله لوسته خپل رب العالمین د اسمان او د زمکه د پیدایشنا زر کال مخ کې خپل رب العالمین لوسته وسی حافظان په دې جبو باندې لوي او تاسو رالی هغه کلام مخې ته پروت یو په جبو باندې لولئ قرآن لولئ د قرآن سره جبې اشنا فرشتو وی کامیابی د هغې جبو لره چې کمې جبې به دا قرآن کمې جبې به د دې کلام تلاوت کوي او په دې کلام به معطرې وي چې دا د الله کلام به لولي او دا به د جبو نه وځي او په دې جبو به تلاوت کوي وی دا ډیره کامیابی ده خوشخبری ده زیرې د هغې جبو لره چې کمې جبې به قرآن جبې د قرآن سره عادت کوي قرآن روالی خپلم د قرآن تلاوت کوي او بچو تم د قرآن کریم د تلاوت وای بچو قرآن روالی ګورئ قرآن کریم کې یو سورت ته چې هغې ته سورة الکهف وای دا یو صورت حدیث مبارک کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت د جمعې ورځ ده او د سوره کهف تلاوت وکړو نو د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور یو رڼا جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت حدیث مبارک کې راځي چا چې د سوره کهف اولنی لس آیاتونه په یادو یاد کړل دیبا د دجال د فتنې نه محفوظ دی د دجال دومره غټه فتنه ده چې هر پیغمبر براتو هغه به پناه غوښته خدایه ما د دجال د فتنې نه محفوظ کړي څوک چې دا لس اولنی آیاتونه د سوره کهف یاد کړي حدیث مبارک کې راځي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ دی او چې د دجال د فتنې نه محفوظ شو نو د دې وړو وړو ټولو فتنو نه به الله حفاظت وکړي او بعض روایاتو کې راځي چې دا اخیرنی لس آیاتونه دي بعضو نه اولنی روایاتو کې راځي او بعضی اخیرنی دا د قرآن کریم برکت دی حدیث مبارک کې راځي چې کله سوره کهف را نازلېدو دا 15مه پاره کې یو سورت د اصحاب کهف واقعه پکې ذکر ده ځکه ورته سوره کهف وایي چې کله دا یو سورت را نازلېدو علما وایي دا ټول په یېړه راغلی دا سورت دا لږ لږ نه دی نازل شوی ټول په یو ځای نازل شوی دی او دا سورت چې نازلېده نو د اسمان نه